اوس که یو بنده د عقل د پوهې سره 1,40,000 پیغمبران یاد کړل او سره د عقل او د پوهې سره اوې نو بیا دا صریح کفر دی، دا ارتداد دی. حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول صدق الله العظیم. قرآن عظیم الشان کے رب العالمین د حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د نبوت او رسالت تذکرہ فرمائل دا چې حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام انسان او عام بندہ نه دی بلکہ رب العالمین ورلا یو عظیم مقام او مرتبہ د نبوت او رسالت ورکړی دا. د دواړو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم یو ډیر بهترین انسان، بهترین بندا او بهترین پیغمبر په تمام پیغمبرانو کې دی. رب العالمین د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا وړاندې وخت په وخت ډیر پیغمبران دنیا ته د عوامو او د خپل قوم د هدایاتو د پاره را لېږلي دي. الله رب العالمین د ټولو نه اولنې انسان حضرت آدم علیه السلام پیدا کو او رب العالمین ورلا نبوت ورک. د حضرت آدم علیه السلام نا انسانیت هم ابتدا اوشلا او دارنگی د نبوت آغاز او ابتدا هم د حضرت آدم علیه السلام نا اوشلا. بیا دغه د نبوت سلسله چلیدله، وختونه تیریدل او نور خلق او نور نسلونه پیدا کېدل. رب العالمین د نورو خلقو د هدایاتو د پاره بیا نور پیغمبران را لېږلي دي. بیا یو وخت داسې وو چې په هغه وخت او هغه زمانه کې څنګه چې په محلو او په علاقو کې د هر یو جماعت ځان له امام وي، دغه شان ګڼ شمیر پیغمبران د عوامو د هدایت د پاره رب العالمین را لېږل. څنګه چې په هر محله کې جماعت کې امامي، داسې په هر کلی کې ځان له پیغمبر به الله مقرر کړو، نبی به را لېږلو. پیغمبران رب العالمین وخت په وخت د ضرورت مطابق را لېږل او چې کم به وفات شو نور براغلل، اب وفات شو نور برالل او کله یو به و بل بم الله رب العالمین راولېږه، یاد وسلور به و نور بم الله رب العالمین راولېږل او الله رب العالمین چې کم پیغامات ورکول هغه پیغمبرانو هغه پیغامات او عوامو ته رسول. په دغه تمام پیغمبرانو کې د ټولو نه افضل، د ټولو نه غوره پیغمبر زموږ استاسو آخري پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. د تمام انبیاء او رسول نه زیات اوچت او عالی شان مقام رب العالمین نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم ته ورکړی دی. دې کې نن مونږ یو اهم خبره کوو چې زمونږ استاسو او راتلونکي نسلونو د پاره د ایمان د پاره بنیاد دی. زمونږ استاسو ایمان هغه وخت کې ایمان وي چې په دې عقیده او په دې نظریه باندې مونږ پوهیږو. نبی ستوي او رسول ستوي دواړه یو شی دی. نبی د الله رب العالمین احکامات عوامو ته رسي، د الله مخلوق او بندیانو ته رسي، نو دا د الله رب العالمین د طرف نه نائب وي، خلیفہ وي پزمکه کې د عوامو او د الله ترمنځ خبره کوي او د عوامو خبره الله ته وړاندې کوي، د الله پاک احکام عوامو ته وړاندې کوي. ندی ته نبی او رسول ویلی شي.
بیا نبی عام دی او رسول خاص دی. تمام پیغمبران دا ټول نبیان دي. هر یو پیغمبر چې الله رب العالمین د خپل خوښه مطابق ځان له منتخب کی چې دا به زه پیغمبر کومه نو چې چاته نبوت ملو شي نو دا نبی دی. بیا نبی سره کتاب او نوې احکام نوي بلکې نبی ته الله رب العالمین حکم ورکی دا نمخ کې چې کم پیغمبر او هغه سره کم احکامو نو هغه احکام ته دا عوام را او بلا نو هغه کم مخ کې پیغمبر چې کتاب یا احکامات وسرو د هغه احکاماتو پیروکار دا نبی وي چې مخ کې یو پیغمبر تیر شوی نوی یو نبی راولي کتاب او شریعت ورلور نکی بلکې حکم ورته او کې چې ته پخپلا او کم عوام دی هغه ټول دغه مخکې چې کم پیغمبر وفات شو یا د رخصت شو د هغه پیغمبر سره چې کم کتاب یا احکام راغلیو هغه احکام ته پخپلم غاړه بسته شو عوام ته د دې ترغیب ورکوا نبی له نوی کتاب ورنکی نو دا نبی دی. او نبی عام دی یعنی ټول پیغمبران چې څومره دینو دا نبیان دي. بیا پدې کې یو دویمه درجه ده چې هغه د نبوت نه د نبیانو نه زیاته بره ده هغه د رسالت ده. نو رب العالمین څونه پیغمبران را لیږلي دي 1,24,000 کم یا زیات پیغمبران د الله د علم مطابق چې څومره رب العالمین را لیږلي دي نو هغه پیغمبران ټول نبیان دي. خو په دې کې بیا دا دویمه اوچته درجه چې نوی دین او شریعت او کتاب ورکی یا صحیفه ورته نازله کی نو دغه 313 دي. هغه ته رسول ویل شي نو رسولان دا 313 دي. د یو روایت مطابق بعض علما فرمایلی دي چې 315 دي مگر راجح قول د 313 دي چې ټول رسولان هغه 313 دي. نو رسول خاص او نبی عام دي نو 1,24,000 کم و بیش دا ټول نبیان دي. خو په دې کې بیا رب العالمین نبوت سره سره ول رسالت هم ورکړي دي. اوس رسول ستوي نبی خو مونږ پیژند خو چې رسول او پیژنو نو رسول دی ته وی چې رب العالمین نبوت هم ورکی او نوی کتاب نوی شریعت او نوی دین او نوی احکام ول ورکی چې اوس دغه زوړ دین او زاړه کتابونه زاړه احکام په ځای پرېږده دا نوی کتاب ځان سره په خپلم په عمل کوا او عوام ته دا احکام پیش کوا. نو نوی دین چې راشي نوی کتاب ملو شي نو دغه پیغمبر ته نبی نام بلکې دته رسول ویلی شي. نو رسولان ټول سودی 313 د یو روایت مطابق 315 دی راجح قول پکې د 313 دی. اوس پدې کې رب العالمین مختلف وختونو کې کتابونه مختلف اوقاتو کې صحیفه نازل کړي دي. بعض پیغمبرانو ته د 13 پیغمبرانو صحیفه ملو شوي دي نو اکثر رسولان 313 اغوی ته مختلف کتابونه ملو شوي وي او کله کله 13 پیغمبر ته ملو شي راتلون کې بل پیغمبر چې رسول شي هغه تم هغه صحیفه ملو شي. نو دغه ټول آسمانی کتابونو صحیفه د دې د کتاب مطابق چې اوش میرے لشینو 104 ټوټل آسمانی کتابونه نازل شوي دي. آسمانی کتابونه کم چې غټ دي نو هغه سلور دي او سل ور سره صحیفه دي. نو دا سل او سلور چې یوځای کې نو دا ټول 104 دي. 104 صحیفه دي. صحیفه ستوي رساله نوما د الله احکام په وړه رساله شان چې راشي لکه تاسو سره دی وخت کې نورانی قاعده چې وړو تخای یا وړو زده کوي نه دغه نورانی قاعده دغه په مقدار باندې لسته صفحه یا د دینم لږ زیات صفحه وي او پاغه کې د الله احکام وي د اسمان د طرف نه د الله رب العالمین د طرف نه نازل شي او پیغمبر نه دغه پیغمبر عام نبی اوس خاص شو رسولم شو احکام وترالل. خو دغه د کتاب شکل نه لري معمولی شان رساله وی نه دغه وړي رساله تا صحیفه ویلی شي. نو ټول صحیفه دا سلوي او غټ کتابونه دا سلورو ټول 104 شو. دغه سل صحیفه
د آدم علیه السلام نواله تر نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم پورې منځ کې چې څونه پیغمبران تیر شوي په دوی تقسیم شوي دي. یو روایت مطابق کتاب لیکلی دی حضرت شیس علیه السلام لا رب العالمین 50 صحیفه ورکړې وي. حضرت ادریس علیه السلام لا رب العالمین 10 صحیفه ورکړې وي. حضرت ابراهیم علیه السلام لا رب العالمین 10 صحیفه ورکړې وي. حضرت موسی علیه السلام ته د فرعون د ډوبېدو نه مخکې 10 صحیفه رب العالمین ورکړې وي. او بیا داغي نرستو موسی علیہ السلام ته د فرعون د بربادی او د فرعون د هلاکت نرستو رب العالمین موسی علیہ السلام ته تورات نومي کتاب ورکو. دا ټول سو شو. شیس علیہ السلام ته 50 صحیفه ملو شوي. ادریس علیہ السلام ته 10 صحیفه ملو شوي نو دا اتیا شوي. ابراهیم علیہ السلام ته 10 صحیفه ملو شوي نو دا لسکم سل شوي. موسی علیہ السلام ته فرعون د ډوبېدو نه مخکې 10 صحیفه ورکړې شوي نو دا پورا سل صحیفه شوي. او د دین وروسته موسی علیہ السلام ته بیا کتاب چې ورکړې شو تورات نو دا 101 شو. موسی علیہ السلام ته غټ کتاب تورات ورکړې شو. عیسی علیہ السلام ته غټ کتاب انجیل ورکړې شو. داود علیه السلام ته غټ کتاب زبور ورکړې شو. او نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم ته قرآن عظیم شان ورکړې شو. او دا قرآن پاک داسې یو کلام، داسې یو کتاب او داسې عظیم نسخه دنیا ته راولېږلی شو چې د دې نه بعد د کتابونو سلسله بند شوه، د کتابونو د نزول خبره ختمه شوه. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مخکې د آدم علیه السلام نه وروستو په زرګونو په لکونو پیغمبران تل راغلي دي. په هغې ټولو پیغمبرانو تعداد باندې چې نظر واچې نو تقریبا د احادیثو د تعلیمات نبویه صلی الله علیه وسلم پر رڼا کې دا معلومیږي چې 1,24,000 کم و بیش پیغمبران رب العالمین دنیا ته رالیږلي دي. بیا 1,24,000 کم و بیش پیغمبرانو کی زمونږ نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم د ټولو نه آخري پیغمبر، د ټولو نه آخري نبی، د ټولو نه آخري رسول رب العالمین را لېږلی دی. او د حضور علیه السلام نه وروستو د تمام نبوت او رسالت دروازې بندې شوې. حضور علیه السلام د نبوت د سلسله آخري کړی وه، د نبوت د سلسله آخري زنجیر کړی وه. د دې نه وروستو بله کړی نشته، د حضور نه وروستو بل نبی او پیغمبر نشته. یو لفظ میں بار بار استعمال کو داغه اهمیت ستاسو وړاندې پیش کوم. زویما پیغمبران ټول 1,24,000 کم بیش، کم او زیات دی. اوس د دې کم او زیات اهمیت تاسو ته خیم ځکه چې قرآن او حدیث دا خبره نه ده واضحه کړې چې پیغمبرانو صحیح تعداد څومره و. د ټولو پیغمبرانو، د ټولو انبیاء کرامو، د ټولو رسولانو ټوټل تعداد، صحیح تعداد څومره و، د دې وضاحت قرآن او حدیث نه دی ښودلی، صحیح تعیین نه دی شوی. او چې مونږ تاسو ووایو چې صرف 1,24,000 پیغمبران دي نو زمونږ او تاسو خدا ایمان دی. آمنتو بالله کې مونږ څه وایو؟ آمنتو بالله و ملائکته و کتبه و رسله. نو د الله په رسولانو په پیغمبرانو زمونږ ایمان دی. د الله په پیغمبرانو ایمان راوړي نو ټول پیغمبران به مني. دا به نه وی چې څه منم او څه نه منم. کدی اووی چې ټول پیغمبران منم خو صرف یو پکې نه منم نو دا کفر دی، دا ارتداد دی، دا بندا کافر دی، مرتد دی. نو مونږ تاسو دا عقیده لرو چې ټول پیغمبران به مني، په ټولو به ایمان راوړي او پیروکار او آخري امتی به د چای د آقا نامدار حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ تاسو داغي پیروکار یو، د رب العالمین محبوب داغي پسې روان یو. نو ټول پیغمبران زمونږ د پاره د ایمان بنیاد دی، مونږ په ټولو ایمان لرو.
نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم یا قرآن پاک د 1,24,000 پیغمبرانو تعین واضح نه کړي چې دومره پیغمبران دي زیات تی نشته یا کم تی نشته. د دې تعین قرآن حدیث نه دی کړي چې مونږ او تاسو وایو چې صرف 1,24,000 پیغمبران منو، نو د دې خو صحیح تعین معلوم نه دی. کیدای شي چې د دې نه یو یا دوه زیاتی، نو تا خو 1,24,000 اومنل او د دینه چې هغه کم د الله په علم کیو چې زیاتو هغه خو تا اون منل نه چې چا ټول پیغمبرانو منل یو یا دوه اون منل دغه بنده کافر دی. او دارنګي که چا اوې چې 1,24,000 پیغمبران منم اوس د الله په علم کې دی چې کې دی چې د 1,24,000 نه یو یا دوه کمی، که یو دوه تی کمو ته وی چې 1,24,000 منم، نو یو دوه پکې کمو پیغمبران یو دوه د 1,24,000 نه کمو او تا په 1,24,000 یعنی یو یا دوه زیات ته پکې مقرر کړل او په غیر ایمان وروړو. نو په غیر نبی باندې یا غیر رسول باندې ایمان وروړل دا هم کفر دی. که زیات وی او تا 1,24,000 اومنل نو غزیات دی اون منل دام کفر دی. که کم وی او تا زیات اومنل نو دام کفر دی. یو سړی نبی نه دی او ته نبی کې وای چې دا پیغمبر دی، نو دا خو ځان له ارتداد او کفر دی. نو موږ به کوم لفظ استعمالو د خپل ایمان د بچاو د پاره. زمونږ عقیده چې ټول پیغمبران به منی، نو چې ټول منی صحیح تعین نه معلوم چې ټوټل څومره دي د الله په علم کې دی مونږ ته پته نه لګي. نه د صحیح تعین نه معلومې دو په وجه مونږ د کفر نزان بچکو نو وایو چې 1,24,000 کم یا زیات چې څومره پیغمبران دي مونږ هغه ټول باندې ایمان وروړو، هغه ټول زمونږ د ایمان حصہ ده. اوس که یو بنده د عقل د پوهې سره 1,40,000 پیغمبران یاد کړل او سره د عقل او د پوهې سره اوې، نو بیا دا صریح کفر دی، دا ارتداد دی. بنده په دې کافر کیږي چې هغه په ښکارا خو ته پته ده چې 1,24,000 کې مشک دی او د دې نم زیات یاد کړلو یقین دی چې 1,24,000 کم او بیش دی او د 1,40,000 د مسلې نه خبر دی باوجود 1,40,000 یاد کړل، دا بنده په دې کافر کیږي. نو صحیح تعداد هغه الله ته معلوم دی، د دې په وجه مونږ به کم او بیش لفظ استعمالو. البته زمونږ مشران استادانو عالمانو د قادیانانو یو کتاب دی براهین احمدیه، پاغه کې وېدا لیکل شوی دی چې 1,24,000 پیغمبران وو او د حضور علی السلام نرستو بیا نورم د قادیانانو خو د ختم نبوت عقیده نشته. نو قادیانان وای چې د اخیری پیغمبر نرستو نور پیغمبران هم راغلي دي، ناغه نور چې راتلل نو 14,000. نو دغه براهین احمدیه د قادیانانو کتاب دغه کې دی چې ټوټل 1,40,000 پیغمبران دي. دا د قادیانانو د کتاب خبره ده او قادیانان ختم نبوت نه منکر دي، د دې په وجه بدترین کافران دي. عام مشرک دا اسه مشرک دی، عام کافر اسه کافر دی د الله نه خوخه، خو کم چې قادیانې دی دا د الله بدترین مخلوق دی، دا د خنزیر او د سپینم په ورخوا خراب مخلوق. د قادیانی مخته قتلم ناروا دی، مخته به هم نه ګوره. ځکه دا زمونږ د یو عظیم عقیده د ختم نبوت د عقیده نه منکر دی، د دې په وجه دا بدترین کافر دی، د دې نه ځان ساتل پکار دی. نه قادیانانو خبرې اوریدل، د دوی سره کلام کول، خبرې کول دا ټول ناروا دي، دا ګناه نه دی، نه بزان ساتو. زمونږ استاسو نامسلم عقیده د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تمام پیغمبرانو کې د ټولو نه زیات افضل او د تمام پیغمبرانو د ټولو نه اخیری پیغمبر حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم رب العالمین په د نبوت او رسالت اغا کړه ختم کړه دا د نبوت سلسله په تمام کړه دا. دا خبر سوک کئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی ځان طرف ته اشاره کړی د انا خاتم النبیین. حضور علیہ السلام فرمائی زد نبیانو اخیری نبی ما لا نبی بعدی ایمان رستو وی بل نبی بن رازی. دا د حضور علیہ السلام مبارک ارشاد دے.
نو حضور علیه الصلاۃ والسلام چې په خپل باندې او فرمایي چې زه اخیری نبی ما نه رستو بل نبی به ناراضي نو د دین پس بیا د کم مسلمان پکې شک کی دی شي د مسلمان په دې خبره د ختم نبوت عقیده کې شک د سره نشتا مسلمان د حضور علیه السلام په ختم نبوت او اخیری نبی کې دو کې اس شک نشتا ازادیزه کې یو بل خبره بم درته او کما علمی خبره علمی نقطه د تاسو زده کې معلومه کې تاسو ته فائدہ بدر کی حضور علیه الصلاۃ والسلام ته کتاب قران پاک ملو شوی دی او کم پیغمبر ته چې کتاب ملو شنو اغا نبی خودی خو اغه ته دویمه درجه ملو شو ډیره اوچته درجه اغه د رسالت ته نو پکار خدای چې حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایلیو چې زه آخري رسول یم او زما رستو بل رسول بن راضی پکار خدا وا ځکه حضور خو رسول دی نه دی ځکه حضور علیہ السلام ولې فرمایلی دی چې انا خاتم النبیین لا نبی بعد ذاخری نبی ما رستو بل نبی بن راضی دا نبی ولې پکار چې رسول ذکر کړو ځکه حضور خو رسول دی نو اولنې پونه د نبوت نبی وی او ورپسې چې کتاب ورکی نو نبی وی او رسول شي د کتاب او د شریعت په وجه اوس حضور علیہ السلام رسول پرې خود او نبی ذکر کداوله وای زمانہ رستو اسنه سوک دا وو کی چې اخو حضور علیہ السلام وی چې رسول بن راضی که حضور ویلو چې ذاخری رسول ام زمانہ رستو بل رسول بن راضی نه یو دروغجن نبی بزان نبی کړو داوود نبوت به کړو چې هغه حضور ویلی د غیر رسول یاد کړو چې ذاخری رسول مان رستو بل رسول بن راضی او د دروغجن نبی به وی چې زه خو رسول نه زه خو نبی ما او حضور خود نبی نفی نه دا کړي نو حضور علیہ السلام ولا غجر ذکر کړه وای چې هغه کم الله مقرر کړی دی هغه نبی دی او هغه اخیری نبی حضور ځان ته اشاره وکړه زیما زمانه رستو بل نبی په مقدس مکه نشی راتلې چې موږ دا خبرو کو چې حضور علیہ السلام آخری نبی دی د نبوت سلسله په ختمه شوه تمام شوه دا قران پاک آخری کتاب دی او د کتابونو سلسله په آخری ختمه شوه تمام شوه دا نه باز خلق بدرته دا وای چې دا عیسی علیہ السلام پیغمبر وو کنو رسول وو کنو نو بشک نبی مو رسول مو پیغمبر مو حضرت عیسی علیہ السلام بارک زمونږ دا عقیده چې هغه په اسمانونو کې دی او لا وفات شوه نه د حیات نه دنیا ته بمرازي نو چې مونږ وایو چې حضور علیہ السلام نه رستو بل نبی او رسول او پیغمبر بن راضي نو باز خلک بتاته وای چې عیسی علیہ السلام خو راغی عیسی علیہ السلام دنیا ته راضي نو ستا پیغمبر چې فرمایلی زمانه رستو بل نبی بن راضي نو دا عیسی علیہ السلام خو دنیا ته راغی نو د دې جواب دادی چې حضور فرمایلی دی نو هغه د آدم علی السلام نواله تر نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم پورې څومره پیغمبرانو هغه پیغمبران دي کټول مراشي نو دا نوې پیغمبران نه دي دغه ټول سابقه انبیا او رسول دي لاغین رسول حضور علی السلام اخیری پیغمبرو دغه پیغمبرانو نه علاوه بل نوې نبی بن راضي نو اوس خبره آسان شو حضور علی السلام نه رسول بل یو پیغمبر او نبی دنیا ته ناراضي دا سلسله د نبوت او د کتابونو ټوله په حضور باندې ختمه شوه دا علامہ شمس الحق افغانی رحمت الله علیه زمونږ د 400 دی 13 زمانہ کې یو قادیانی جج افغانی رحمت الله علیه را اوغست عدالت ته او په عدالت کې دا قادیانی جج تپوس کوي دا شمس الحق افغانی رحمت الله علینا وتوی چې نبوت څه شی دی نو حضرت علامہ افغانی رحمت الله علیه وت فرمای وای نبوت یو داسې اعلی منصب دی چې په مخلوق کې الله چاته اوغواړي نو ورکوي دا د الله په تقسیم او د الله په خوخه کیږي یو اعلی منصب دی نو دغه قادیانی جج وته جواب کې وای چې دا دومره اعلی منصب دی نو دا عام کول نه دی پکار د چې کلی کوسه کې هر چاته نبی او رسول دغه عہده ورکړي شي او منصب ورکړي شي زه په زه کلی کوسه کې کور په کور نبیان خوارشي
شمس الحق افغانی رحمت الله علیه وت فرمایي وی دا د الله د قانون خلاف کار دی. نبی پخپل نبی کېږي نه، رسول او پیغمبر پخپل رسول او پیغمبر نه جوړیږي. دا د الله په خوخه کې اعلی منصب دی، الله یې ورکې بل څوک یې چاله نشي ورکولی. نو دغه قادیانی جج ورته وی چې ډیر اعلی منصب دی، پکار چې دا شایع شي، دا خور شي، نبیان زیات شي. شمس الحق افغانی رحمت الله علیه د جیب نه د 100 روپو نوٹ راوویسته. په دغه دور کې د 100 نوٹ د ټولو نه غټ نوټو، لکه دې دور کې د 500 روپو نوٹ دا د ټولو نه غټ نوٹ دی. دغه شان د افغانی رحمت الله علیه په دور کې د 100 روپو نوٹ دا غټ نوټو. افغانی رحمت الله علیه دغه د 100 نوٹ راوویسته. د قادیانی جج ته وی دا سدي نه، دغه قادیانی جج ورته وی چې دا د 100 روپو نوٹ ته او د ټولو نوټونو نه اعلی نوٹ دی. نو دغه افغانی رحمت الله علیه ورته فرمایي چې ډیر اعلی دی، نو خوخه دی نه چې دا کوسه په دروازه تقسیم شي، کور په کور کې تقسیم شي. دغه قادیانی ورته وی چې څنګه به تقسیمیږي، دا خو صرف یو نوٹ دی. نو افغانی رحمت الله علیه ورته فرمایي یو مصنوعي 2 نمبر مهر به جوړ کو او هم د دې نوٹ په شان مهر به وي او په عام کاغذونو به لګو، بس 100 روپے به تی جوړیږي. دغه قادیانی جج ورته وی چې دا خلاف قانون کار دی، د دې اتھارټي صرف قانون سره حکومت سره شته. د 100 روپو نوٹ جوړولو اختیارات دا صرف حکومت سره دي. کتا د ځان نه مهر جوړ کو دیسی پیسې دې جوړ کړي، نو دا قانونن جرم دی او تا ته به سزا ملاويږي، ته به جیل ته کېږي. نو افغانی رحمت الله علیه وت فرمایي وی چې دونه قیمتي نوٹ ته نو خورول پکار دی، خو ته وی چې دا قانون سره حکومت سره د اختیار دی. نو دغه شان دا اعلی منصب د نبوت دا ډیر اوچت او عالیشان منصب دی، او دا هر چاله ورکول دا د چا د وس کار نه دی، بلکې دا د الله اختیار دی چې چاته او غواړي. کچا د ځان د نبوت د جوړولو کوشش وکړي چې دا نبی او دا رسول او د ځان داوی شروع کړي، نو دا د الله د قانون خلاف ورزي ده. د دې صرف اختیار الله ته وو، نه چې چا د الله اختیار په خپل لاس کې واغشتل، ګوي چې قانون لاس کې وای د تبم سزا ورکړي کیږي. نو د حضور علیه الصلاۃ والسلام نرستو نور نبیانو پیغمبران ناراضي چې الله او غواړي، نو حضور علیه السلام باندې د نبوت سلسله تمام کړه. دین پس الله غواړي صرف قیامت براولي. نو قادیانی افغانی رحمت الله علیه خبرو باندې چپ شو، لا جواب پاتې شو. معلومه شوا چې حضور علیه السلام اخیری پیغمبر دی، او څوک چې د نبوت داوګیر وی اغا کافر او بدترین کافر دی، د سپي او د خنزیر نه زیات بدترین دی، د کرکې قابل دی. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه خلکو علاج خودل دی کوم خلکو چې دروغ او د نبوت داوا کړی دا. حضور علیہ السلام یو ځل مجلس کې ناس دی او صحابه کرامو ته یو عجیب شان خبره او فرمایله. حضور علیہ السلام د خپل خلاص مبارک 2 ګوتې مسواک او منځه ګوته اوچته کړه او وی فرمایل انا وساعتو کهاتن. حضور علیہ السلام فرمایي زو او قیامت دا سه دی لکه دا 2 ګوتې، اوس دې کې دا یو ګوته اوګدا ده او یو ګوته لندر، دا منځه ګوته اوګدا او دا مسواک ګوته ته لګ را رستو د لګ لندره. نو زمونږ د امت محدثین حضرات فرمایي وی حضور علیہ السلام د قیامت او خپل منځ کې مثال د 2 ګوتو شان ورکو ودا ولې. نو حضور علیہ السلام فرمایي چې دا زما او د قیامت مثال د 2 ګوتو په شان دی، بیا منځه او مسواک ګوته چې تا کړل. نو د امت محدثین فرمایي وی دا مسواک ګوته رستو دا د قیامت ته او دا منځه ګوته لګه مخکې د حضور علی السلام دی کې د قیامت نزدېکت ته اشاره چې څومره فاصله یې ده. نو قیامت او حضور علی السلام ډیر نږدې مسواک ګوته پسې ډیره جوخته ده. نو مطلب زمانه رستو
قیامت به راځي نور پیغمبران پکې نشتا. ډېره جوختره د قیامت او د حضور ترمنځ فاصله او چې څونه فاصله ده دې کې بیا قیامت سره راځي پیغمبران نشي راتلی. او بعض د امت محدثین فرمایي په دې اشاره باندې چې ډیر جوور نظر واچي نه حضور علی السلام دوه ګوتې مبارکي چې تکړی دي یو ګوته منځه ده یو مسواک ده وې د دې دوه ګوتو په منځ کې وګوره درې مګوت شتا وې نه چې د دوه ګوتو په منځ کې درې مګوت نشتا نو د حضور او د قیامت ترمنځ بل پیغمبر هم نشتا. اوس که د دوه ګوتو په منځ کې چې تبله ګوته راوخته نو د دغه ګوتې خلک څه کوي غورې کوي علاج کوي د منډه کونډې وباسي جړلې ولا کټ کوي وباسي ختمه غورځي. نو دغه شان اپریشن به هغه سړی لم کې چې هغه د حضور نه رستو د نبوت داوګيري او هغه وایي چې د حضور نه رستو نبی شته یا پیغمبر شته. نو چې چا د نبوت داوا وکړه نو د دوه ګوتو منځ کې ګوي چې ګوته راوخته او د دغه ګوتې خلک اپریشن کوي د منډه کونډې وباسي وی باسي جړې ولا کټ کې وی غورځي د خاورو لاندې کی. نو دغه شان دغه ګستاخ رسول چا چې د نبوت د دروغ داوا کړي هغه علاج سر د تن جدا کول دي. الله رب العالمین زمونږ او تاسو عقیده صحیح سالم او ساتي. زمونږ ټول عقیده دی الله پاک محفوظ ساتي. کوم چې ختم نبوت عقیده ده د دې چې کم خلاف پرچار شروع دی الله دې د هغه خلکو نه مونږ تاسو او ساتي او کم چې د حضور علی السلام د ختم نبوت دشمنان یې الله دې نیست نابود کی. د ختم نبوت عقیده یوازې په مونږ باندې فرض نه ده بلکې د حق ختم نبوت عقیده د حضور علی السلام نه مخکې سونه پیغمبرانو دا پاغه پیغمبرانو باندې فرض وا. د حضور علی السلام د دواړو اوګو پشا د 63 نه لغ کته مهر نبوت لګیدلو داسې د کمترې د اگې برابر په سور رنگ کې یوا مهر نبوت لګیدلو او هغه په نرموالی کې داسې لکه د ریخمونه چې جوړ شوي داسې نرم او دغه مهر د کمترې د اگې برابرو او پاغي باندې لیکلی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو دا د حضور علی السلام د دواړو اوګو پشا باندې مهر نبوت لګیدلو په دې باندې څه لیکلی نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په لیکلی شوی. او بیا د دین مخکې چې کم پیغمبران تیر شوی دي نزبا سره مثال لپاره تاسو ته حضرت آدم علی السلام ذکر کوم ځکه چې هغه د حضور علی السلام نه ډیر پخوانه آدم علی السلام اولنی پیغمبر دی او حضور علی السلام اخیری پیغمبر ترمنځ ډیر زمانی تیر شوی دي. نزبا د آدم علی السلام مثال ورکم د حدیث یو کتاب دی هغه لیکلی بین کتف آدم مکتوب د دواړو اوګو د آدم علی السلام ترمنځ د آدم علی السلام د دواړو اوګو ترمنځ د لیکلی شوی محمد رسول الله خاتم النبیین حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبیانو اخیری نبی بوي. نو دا د آدم علی السلام په دواړو اوګو شاه مهر نبوت پاغه مهر نبوت باندې لیکلی شوی د آدم علی السلام. نو ګوي چې د آدم علی السلام په شای لیکلو چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا به اخیری نبی او رسول وی. نو داسې د ټولو پیغمبرانو سره دا مهر نبوت وو او هر پیغمبر باندې لازم وا چې حضور علی السلام به اخیری پیغمبر منی. تر دې بل یو حدیث کې راغلی دی حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دی حضرت سلیمان علیه الصلاۃ والسلام په لاس باندې یو ګوتمه به اچولا ګوتې ته به ګوتمه اچولې وا او هغه ګوتمه کې یو غمیو په هغه غمی کې لیکلی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو معلومه شو چې حضور علیه السلام په 13 پیغمبرانو د ختم نبوت عقیده لازم او چې حضور اخیری پیغمبر دی. موږ تاسو دا عقیده د ختم نبوت لرو خو یوازې په موږ نه په پیغمبرانو لازم وا. رب العالمین د ختم نبوت عقیده زموږ او تاسو راسخ کی پدې کې د شک شوبې نه د الله ساتي. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.
मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।